فصیح انداز دکړو بیان د قران تفسیر الله دی غید پجبا عجیب تاثیر دیر فصیح انداز دکړو بیان د قران تفسیر الله دی غید پجبا عجیب تاثیر فائدہ دی عام خاص ترسی شملتا قربانا وی فائدہ دی عام خاص ترسی شملتا قربانا ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن زمونگا ویار زمونگا فخر اے زمون جانانا ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن هر اهل حق کوي داستا سو علمیت تایدا هر اهل حق کوي داستا سو علمیت تایدا پتا دې سویره د مفتی اعظم عبد المجید وی پتا دې سویره د مفتی اعظم عبد المجید حمدا دعاء اثر د مولوی عبد الرحمن حمدا دعاء اثر د مولوی عبد الرحمن ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن زمونگا ویار زمونگا فخر اے زمون جانانا ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن ابو حمد بنگش بستا سوډیر نشرونه کوي ضیاء الرحمن فاروق استا بخدمتونه کوي ابو حمد بنگش بستا سوډیر نشرونه کوي ضیاء الرحمن فاروق استا بخدمتونه کوي پتارنم بدی تلستا یما فیاض رحمانا پتارنم بدی تلستا یما فیاض رحمانا ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن ابو یحیی حمید الرحمن شیخ القرآن سورة الاخلاص ترتیب عثمانی یوسلو 12 نمبر سورت تے او ترتیب نزولی چیرے 22 نمبر سورت تے نازل دے رست سورت الناس نا دی سورت کی دا عقیدی اصلاح دا و توحید دے دی سورت کی یقیناً مفسرینو ډیر ځان ستړی کړی دے او دا سورت الاخلاص جامع ګرځول ټول کتاب الله لرا فضائل دومره زیات دي چې مفسرینو متعدد پانی لګولې دي د دې په فضایلو باندې د سورت الاخلاص په فضیلت حدیث کی راضی چې څوک یو ځل ولولې د لسو سپارو اجر الله تبارک و تعالی ورته ورکړي چې څوک دو ځل ولولې نو د شلو سپارو اجر ورکړي الله چا درې ځل ولوستل نو د ټول قران کریم اجر ورته ورکړي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې صحابه راجم شه زتا ست لس سپاره تلاوت کوما صحابه کرام راجم شو صحابه خډیر مینناک خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورۃ اولستلو کوړه لاړو سورۃ الاخلاص او صحابه ترنه تپوس نشي کوله ډیر مؤدب او صحابه کرام چې تاسو خو تلاوت نکړو یا رسول الله دا تپوس ترنه نشي کوله ټول جمعه ډکته ناشتي په انتظار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کڼکې نه سر راخکار کو ورته وي سنا سے صحابو سلنا سے صحابه ورته فرمایل سیب تاسو ول چې تلاوت کوما لسی پاره تلاوت درته کوما رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ما خو تاسو ته قل هو الله ولستلو کنا سوک چې دا یو ځل ولولې
نو الله تبارک وتعالى باغی ته د لسو سپارو اجر ورکیا دته صفت الرحمن هم ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جماعت لګلو یو صحابي امیر کو دی باندې دی صحابي با روزانه په منځ کې دغه صورت لوستلو کله چراغ صحابه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دائما دی قل هو الله صورت لوستلو په منځ کې چې تاسو ته نو کو چې تا دا ولې دا لوستلو دائما دغه صحابي مبارک ورته هي صفت الرحمن دا د رحمان ذات صفت دی دا صورت وانا احبها ز محبت کوم دی صورت سره رسول الله ورته ویا صلی الله علیه وسلم چې ته دی صورت سره محبت کې الله تعالی سره محبت کیا نو د دې ډیر فضایل دی مختصر می دا بیان کا بسم الله الرحمن الرحيم قلت ورتوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله هو ضمير شان ده شان ده الله والله تبارك وتعالى احد من واحد يود دا سورة کلا نازل شو ابي ابن كعب سے او عبد الله ابن عباس سے ویا مشرکانو رسول الله صلى الله عليه وسلم تویل چې د خپل رب صفت مونږ ته بیان کدا سوق دي یا بل روایت کې راځي عبد الله ابن عباس سے پر روایت باندې عامر او اربد راغله دا دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ ته کوم طرف ته دعوت راکې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ال الله الله طرف ته دعوت در کوم تاسو ته دا دوه کافران ورته صفت بیان کا امن ذهب هو ام من فضه لا يعذ بالله ورته امن ذهب هو ام من فضه د سرو زرونه د کد سپین زرونه ام من حديد ام من خشب د اوسپنی نه د کد لرګونه الا یعذ بالله نو دا صورت نازل شو نو الله تبارک وتعالى اربط هلاك کو په سبانی تندر باندې عامر بن طفیل هلاك کو په تعون مرض باندې نو صورت نازل شو قل تورتوای پیغمبر علی السلام هو شان دا دی الله والله تبارک وتعالى چې احد یود واحد یود الله والله تبارک وتعالى چې دی الصمد به احتیاج دی الصمد معنا به احتیاج نو معبود هغه چاته ویل کیږي چې چاته احتیاج نه لري الله هیڅ چاته احتیاج نه لري خلق دته محتاج دي الصمد مفسرین ډیر ترجمه کړي دي حسن بصری سے سید ابن جبیر ابن عباس سے دا معنا کوي الذي لا خوف له الصمد من الذي لا خوف له غچ هغه ته خوف نه وي چانه نه یریږي امام شعبی سے ویلا یاکل ولا یشرب چې خوراک اسخاک نه کوي صمد معنا امام مجاهد سے ویا الباقی بعد فناء خلقه فنا بعد باقی وی لك سورة الرحمن کې الله تبارک وتعالى كل من عليها فان طول هغه چې په دې ځمکه کې فان فانی بشي ختم بشي ويبقى وجه ربك ذات ربك باقی به پاتې شي ذات درفستا نو امام مجاهد سے معنا کې الباقی بعد فناء خلقه فنا بعد باقی وی صمد معنا کوي اکرامه سے معنا کې الصمد الذي ليس فوقه احد صمد چاته ویل کېږي غزاد ته ویل کېږي چې دا غز د پاسه بل ذات نه وي مقاتل سے وی الذي لا عيب فيه غزاد ته ویل کېږي چې باغی کې عیب نه وي د دې ټولو روایتو خلاصه دا جوړیږي چې به احتیاج دی الله تبارک وتعالى الله الصمد الله به احتیاج دی چاته ضرورت نه لري خلق دته محتاج دي په سخته کې پراحت کې الله ته محتاج دي ټوله الله دا ذات دی لم یلد نه دی زیګول غیر لره لم یلد معنا نه دی زیګول غیر لره ولد نه لري اولاد نه لري نو جړلې وسته د يهودو ډلې کوم یو ډلې هغه چې ویل هغه ډلې قالت اليهود عزير ابن الله يهودو بویل چې عزير عليه السلام علیه بالله زوی د الله دی نو لم یلد باندې د دې جړلې وسته بیخ بنیاد وسته الله داسې ذات دی چې نه دی زیګول غیر لره اولاد نه لري دویم جړلې وسته د عیسایانو نصارو هغه ویل چې عیسی ابن الله دریم بیخ بنیاد وسته د مشرکانو کې یو ډله و چې الملائکه بنات الله ویل چې د ملائک چې دي
دا د الله تبارک وتعالى لوریانی دی الیاذ بالله. نو آیت راغی لم یلد نه دی زیږولی غیر لره ولد نه لري، ولم یولد او نه زیږولی شوی من الغیر دی، ولم یولد معنا او نه زیږولی شوی من الغیر دی، نه د چانه پیدا دی نه تینه څوک پیدا دی، داسې ذات دی. د تمام قرآن کریم نه چور دی د توحید عقیدې طرف ته دعوت دی. دا ولم یکن له نشته دی الله تبارک وتعالی لره کفوا سیال برابر، نه په ذات کې نه په صفاتو کې، احد هیڅوک، ولم یکن له نشته دی څوک کفوا سیال برابر احد څوک. سورة الفلق ترتیب عثمانی دا سورت چې دی 114 نمبر سورت دی، او ترتیب نزولی چې دا 6 نمبر سورت دی. نازل دی رسته د سورة الفیل نه. کلمات د دې سورت چې 23 حروف 9 دی. سورة الفلق او سورة الناس دی دو سورتونو کې طریقه د حفاظت د شیطان ده، څنګه به شیطان نه ځان ساتي. مؤثرات جسمانی دی او که ظاهری دی، په دې کې به استعاذت چا باندې نیسي؟ په دغه ذات باندې الله تبارک وتعالی باندې، غیر باندې به استعاذه نه نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. قلت ورته پیغمبر علیه السلام اعوذ پنانی سمزم ځان ساتم برب الناس برب الفلق پرب د سبای باندې، برب الفلق پرب د سبای باندې. فلق لغوی معنی څه شی دی؟ اصل کې فلق ویل کېږي شق الشی، نیمول د شی چې بعضې د بعضو نه جدا شي. لکه بل ځکه الله تبارک وتعالی فالق الاصباح، دا الله غزاد دی چې چونکې د سبا دی، یعنی سبای رڼا راوباسي. بل ځکه فالق الحب والنوا، چونکې د دانې دی، والنوا د زړي دی. نو برب الفلق قسم پنځه پنانی سم برب الفلق پرب د سبای باندې. اکثر مفسرین دا معنا کوي فلق، او بعض مفسرین وایي لکه یو قول د ابن عباس صاحب دی وایي انه سجن فی جهنم، دا فلق په جهنم کې یو جیل دی. یا مقاتل صاحب معنا کوي وادن فی جهنم، وادي دا کنده ده په جهنم کې. خو اکثرین وایي مراد تینا سبای دی، لکه جابر صاحب، حسن صاحب، سعید بن جبیر، مجاهد او قتاده وغیره. ورته وایي زه پناه نیسم ځان ساتم برب الفلق پرب د سبای باندې. د څه شي نه؟ من شر ما د شر د هغه نه خلق چې تا پیدا کړی لا، نو شر د مخلوق نه پناه نیسم. نو څه چې لا تا پیدا کړي د هغې نه، مخلوق د شر نه. دارنګې پناه نیسم زه من شر غاسق، د شر د غاسقین معنا د شپې تورې نه، لیل شدید الظلمه، هغه توره شپه. اذا په هغه وخت کې وقب معنا کله چې تیاره شي، کله چې اذا دخل ظلامه، کله چې په تیارو کې داخله شي دا شپه، د هغې نه پناه نیسم پته. ځکه چې په شپه کې هر قسمه شیزونه وي، ماران، لړمانان انسان ته شر رسوي، قتل د شپې کېږي، ډاکې وغیره. دارنګې پناه نیسم ومن شر النفاسات، د شر د ساحرانو پوکونکو ښځونه. ومن شر النفاسات مؤنث راغله، ښځو کې سحر ډېر دی. اکثر دی خپله هم سحرونه کوي او بل ته هم وایي. سړی په چا دومره سحر نه کوي، دا زنانه دي چې کوډې کوي، یا نفاسات نه نفوس ساحرات مراد شو. اکثر دا کوډې چې دي دا زنانه کوي، ویښتان را واخلي، غوټې ورکي، داسې نور مردارې کوي دي. یا مراد تینا د لبید لوریانې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی سحر کړی، ابو عبیده صاحب وایي. نو من شر النفاسات، او پناه نیسم د شر د ساحرانو پوکونکو ښځو نه، فی العقد چې په غوټو کې پوکي اچي. دارنګې ومن شر حاسدین، او پناه غواړم زه شر حاسد، د شر د حاسد. حاسد یعنی کینه کوونکی نه. اذا په هغه وخت کې حسد معنا اظهر حسده، چې ښکاره کې کینه خپله، کله چې کینه خپلې لره ښکاره کې. حسد څه معنا؟ حسد
من يتمنى زوال النعمة عن غيره. حسد معنا دا څوک چې تمنا کوي ارزو کوي چې زوال د نعمت د غیر نه بل چا د نعمت دا بزړه کې بغض ساتي چې دا څومره الله مال ورکړي دی انسان لره چې دا تینه ختم شي دی انسان ته الله څومره علم ورکړي دی حسد یو بغض ورسره کوي نو حسد دا معنا. سورة الناس ترتیب عثماني دا سورت چې ده یو سلو سوارلسم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی چې ده 21 نمبر سورت ده نازل ده رسته د سورة الفلق نه. کلمات د سورت چې شل دي او حروف د سورت چې دي 9 اویا دي. نازل ده سورة العلق نه علق نه بعد نازل ده او په دې صورت کې تمام قرآن کریم اجمال ده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل فرمایا صاحب الوحی والالهام یا غزاتا چې وحی در تکیږي او الهام در تکیږي اوایا ورته اعوذ پنانی سم برب الناس پرب د خلق باندې یو داوا ملک الناس چې بادشاہ د خلقو ده یا ملک الناس چې مالک د خلقو ده. مالک یا د ملک نه په معنا د بادشاہ د خلقو خا مالک یا د ملک نه مالک تام د خلقو ده دا راجح ده ولی بادشاہي د خلقو په قانون باندې وي او مالک چې دا مالک تام د خلقو وي یعنی په ذات باندې مالک وي په اقوالو باندې په ذواتو باندې ټولو باندې مالک وي. نو راجح دا ملک الناس مالک د خلقو ده. اله الناس چې معبود د خلقو ده. اله الناس چې معبود د خلقو ده. وګوره ما تاسو ته ویل چې په دې صورت کې اجمال د تمام قرآن ده یا به دعوه پر ربوبیت باندې مخکې نو برب الناس سره اجمال شو یا به مالکیت باندې ملک الناس یا ملکیت باندې یا به معبودیت باندې اله الناس. نو دا صورت جامع شو دی دعوه لرا چې دعوه د وحدانیت ده چې په کوم شکل مخکې راتله نو دا ورته ټول جامع شو. نو ملک الناس چې بادشاہ د خلقو ده یا مالک د خلقو ده. اله الناس چې معبود د خلقو ده ز پنانی سم په ذات باندې من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچونکو شیطان. من شر الوسواس د شر د وسوسه اچونکو شیطان. الخناس معنا هغه چې ډیر تقیدون کې د ذکر نه ده. الخناس چې ډیر تقیدون کې ده رست کیدون کې ده د زړه نه چې څوک ذکر کیا. امام مجاهد او قتاده وی سعید ابن جبیر ابن عباس سے وی وهو الشیطان دا شیطان چې ده جاثم على قلب الانسان فاذا ذكر الله خنس. د شیطان په ځل باندې ناشته وي کله چې د الله په ذکر کوي دا انسان نو د او تختی و اذا غفل وسوس کله چې غافل وي د الله ذکر نه کوي نو دا شیطان وسوسه اچي او خنس ویل کېږي په شات لولو ته. نو پنانی سم په دغه ذات باندې من شر الوسواس د شر د وسوسه اچونکو شیطان الخناس چې ډیر تخدیدون کې د ذکر نه ده. وسوسه څه ته ویل کېږي هغه پټ اواز ته وي چې غوږ نه اوري او زړه ته دن نشي دې ته وسوسه ویل کېږي. خناس معنا ډیر تخدیدون کې د ذکر نه. الذي غ شیطان یوسوسو چې وسوسه چې فی صدور الناس ای فی قلوب الناس پزړونو د خلکو کې چې کله ذکر نه کوي دا خلک دا شیطانان سوق دي من الجنه د جناتو نه دي بعض د جناتو نه دي والناس او بعض د انسانانو دي. لکه وإذا خلوا الى شياطينهم الله وی کله چې دي ځان تشي د منافق شیطانانو سره پته ولګي د انسانانو پیرانو کې دوانو کې شیطانان نشته. نو انسانانو باندې هم د شیطان اطلاق کیږي. شیطان خو صرف د ابلیس نوم نه دی یوازې دا صفت ده
دا شیطان د شیطان یشتنونه په معنا د بعد باندې شیطان ته شیطان ځکه وایي چې دا بعید من رحمت الله ده. نو پنانی سمځم من الجنه د شیطانانو من الجنه بعضی د پیرانو نه دي والناس او بعضی د انسانانو نه دي. الہ العالمین د عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ته لوړ المقامات نور هم ورکي چې دا صورت نازل په 21 مرتبه کې عثمان سے په 114 مرتبه کې وضع کا ځکه چې دا استعاذہ او پدې کې دا ټوکړه چې من الجنه والناس او داسې مطلبي ټوکړه و چې د خلقو ذهن کې دا راتله چې بس صرف به شیطانانو کې وي پیریانو کې به دا شیطانان وي. نو عثمان سے واضح کړه چې انسانانو کې هم شیطانان شته هغه هم وسوسه چې انسی شیطان چې په کافرانو کې دي منافقانو کې یا هغه چې ذکر نه تختی. په دغه ځبانه د قران عظیم الشان تفسیر او معنا سره ختم شو. الہ العالمین که په تمام قران کریم کې مونږ نه د لا علم او د کمزوري په وجه سختیانی شوی الہ العالمین هغه ټول مونږ ته معاف کړي. الہ دا غي ما تعفو نصیب کړي. الہ استا دا قران یو جوور بحر دی یو ډیر عظیم کتاب دی. الہ دی بحر ته زمون غوندي کمزوري او ګناګار انسان دی جوور بحر ته کله کوزیدې شي. الہ یا الله مونږ چې کوم دا سعی کړی دا کوشش کړی الہ ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ چې کوم ځکه مونږ نه سخطا شي وي دا غي عفو وکي. الہ چې په کوم ځکه مونږ نه خطا شي وي الہ خلق الانسان ضعيفا انسان ضعیف دی الہ تعفو وکي مونږ ته. الہ دغه تفسیر چې ما تقریبا 2.5 کالو کې مونږ مکمل کړو الہ تخپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ تخپل دربار کې دا قبول او منظور کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې ډېر قربانیاں ورکړي. الہ د محمد مصطفی روح مونږ نه خوشاله کړي. الہ د محمد مصطفی روح مونږ نه خوشاله کړي. الہ زمون والدینو ته مغفرت نصیب کړي. الہ زمون استادانو ته مغفرت نصیب کړي. بالخصوص زما والد محترم الہ العالمین هغه ته مغفرت نصیب کړي چې دائما به ماته نصیحت کولو چې په دې قران کې ډېر خوري کوا. الہ د هغه درجات بلند کړي او په آخره کې بالخصوص هغه ملګری چې په نشریاتو کې تعاون کړی دی خصوصا بالخصوص زمون ملګری ابو حمد بنگش صاحب الحنفی ډېر خوش اخلاق انسان دی د علماء خادم د خپل هم عالم دی مناظر هم دی. دا څومره ویډیوګانې چې جوړیږي او یو ناشنا ترتیب ورکړی دا ما ول ضروري د ټول قران دی جوړ کړی دی د ویډیو په شکل کې هغه ته خصوصا دعا وکړي چې الہ تو ورته بدله ورکي. الہ ډیر عمر ورته ورکي. او زمون بل ملګری او شاګرد حنزله علي حسین چې د جامع عثماني طالب دی هغه هم نشریات کوي تقریبا لک پاتې دی درس قران پیج چلی هغه ته هم دعا وکړه چې الله تبارک وتعالى د دې بدله ورکي. زمون بل مرګره ضیاء الرحمن فاروقی صاحب په یوټیوب کې نشریات کړي مکمل کړي تقریبا لک پاتې دی دا ټول درسونه خېجول دي په نشر الخير نامه باندې چینل دی. الہ العالمین ته هغه ته هم بدله ورکي. زمون یو بل خوګ ملګری دی چې ودی واتس اپ ګروپونو کې نشریات کوي ډاکټر صاحب معروف ډاکټر حشمت علي صاحب معروف په ګل صاحب باندې د لنډي ارباب الہ العالمین ته هغه ته هم بدلی ورکي. او زمون بل ملګری چې ابو اسحاق الحنفی صاحب دی هغه هم نشریات کوي په ګروپونو کې او الہ ته هغه ته هم بدلی ورکي. زمون بل خاص ملګری مولانا عزیز الرحمن صاحب د چارسدی هغه هم زمون د نشریات کې الہ العالمین ته هغه ته هم بدلی ورکي. او بل ملګری دی زمون هغه هم مولانا صاحب مولانا عزیز الرحمن د مردان هغه هم نشریات کوي په واتس اپ کې او الہ العالمین ته
دې ته د دې بدلی ورکي او الله تبارک وتعالى دې زمونږ د سعی او کوشش خپل دربار کې قبول او منظور کی او د مرګ نه بعد د صدقه جاریه کې مونږ ته